ورته کوي وتقیم الصلاة المکتوبه چې کوم منځونه فرض دي هغه قایموه. دا مونځ کول دا ذریعه د جنت ته د داخلېدلو ده. الله تعالی په مسلمان باندې په ورځ کې 5 منځونه فرض کړي دي. په ورځ کې یې 5 منځونه فرض کړي دي چې دا مسلمان په دې په ورځ کې دا 5 منځونه با جماعت وکړي. بیا د جماعت څومره فضایل بیان کړي دي. نو که غواړو دا لکه څنګه چې دا عربي راغی او رسول الله ته وایي داسې عمل وښوه چې موږ یې وکړو، موږ د جنت ته داخل شو. رسول الله ورته وفرمیل د مونځ خیال ساته، 5 منځونه کوه. نو ما تا به هم لږ سوچ وکړو چې او چې کوم څیزونه لکه د مونځ په باره کې الله تعالی ویلي دي، رسول الله ویلي دي، نو 5 منځونه زه کوم که نه کوم. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د باجماعت مونځ څومره فضایل بیان کړي دي. څوک چې باجماعت مونځ نه دي د هغې څومره وعیدونه بیان کړي دي. د هغې ما سره حساب شته که نشته. نو کوشش به دا کوو چې هغه عمل به کوو چې کوم عمل زما د نجات ذریعه وي، هغه عمل به کوو چې کوم زمونږ د جنت ته د تلو ذریعه جوړېږي. د رسول الله ورته وفرمیل چې ته څه کوه، 5 منځونه کوه.